قائد جمعیت سره یو 2 غنټې جدا ناسته ما او مفتی ندیم صاحب شو بل ورځ پېښور کې نو ما چې دا غاغه عاجزه او انکسارې ته قتل زه د الله په ذات ګوا کوم چې زه حیران وم چې د دومره لوی سړی ته او د دې عاجزه انکسارې ته وګوره ما وی کده په څوک خبرې کوي کدي سړی سره لک سات کې ناستو هغه ته به اندازه ولګي چې دا څنګه سړی دی او د په دماغو کې څه دي نن سبا بیا بیګا چې مولانا منشا صاحب مولانا اسد محمود صاحب د قائد زوی په کومه عاجزه مونږ ځای ته راغی ما ته مونږ ته دا خبر وکړه چې ثوابه ته در روانم بیا ما ورته بس چې ثوابه ته راځم بیا زمونږ خپل ډیرې ته براش یاره 3-4 غنټې هغه سړی تیرې کړه خو ما د هغه عاجزه ته قتل نو زه ډېر حیران شوم ما وی الله دا خلک چې دومره تعلق یې کړی دی نو څه وجه پکې شته نو عزیزانو دا ویل غواړم چې ځان کې انکساري عاجزي پیدا کړي تکبر چرې مه کوئ په هېڅ څیز انانیت مه کوئ نه به کوئ که نه انشاءالله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټول ملګرو ته سلامونه ګرانو ملګرو د کاری اکرام الحق صاحب دغه یو ورکوټه غونډه بیان او فیسبوک باندې یو ملګری راولېږلو راته نو ډېر زیات خوشاله شوم علن کې دغه علما واقعي خبره ده چې په دغه عاجزۍ او په دغه باندې ډېر لوی مقام ته الله پاک رسولی دي او په دغه بیا زموږ دغه کمزوري چې ډېر ملګري دغه پی ټی آی والا چې کوم دي نو علماو پسې سپکې ردې بدي دغه هم وایي که نه نو بهر کې ملګرو او دغه یو ویډیو مې زړه غوښتله چې مې تاسو ملګرو سره شریکه کړمه الله آباد لره چې په هر ځای کې موږ ته هم دعاګانې کوي او موږ هم تاسو دعاګانې کوو نو ډېره مننه ملګرو الله آباد لره د لوی الله په امان